أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة بقرة آیات کریمه 221 مونږ ویلو چې په دې باب کې اتلس احکام د فار د کور د جوړښت ذکر کوي چې هغې سره اصلاح د کور د خلکو راځي ځکه چې معاشره به الله یې ته ټیک کوي چې لومبی خپل کور ټیک کړي د هغې نه 15 احکام مونږ ویلي وو نننی د هغې نه شپږم حکم دی چې نکاح د مشرکانو زنانو سره مه کوئ ځکه چې خاوند به مؤمن وي دواړو د عقیدې فرق په یو به مؤمن او ښځه به مشرک وي نو کور کې به دننه بیا فساد پیدا شي ورسره دا مسله هم ذکر کوي چې ولا تنکحوا المشرکین د هغې هغه مهله خو خپل دا لوڼه خویندې مشرکانو ته په نکاح مه ورکوئ ځکه بیا پرې ظلمونه کېږي هغسې نه چې خپل دین ته یې واړي دا شپږم حکم ذکر کوي نو فرمایي ولا تنکحوا المشرکات په نکاح مه کوئ د مشرکانو زنانو سره چې کومې غیر کتابیه دي حتی تر دې پورې یؤمنن چې ایمان راړي ولا امة مؤمنة خیر من مشرکة او خامخا وینځه مؤمنه چې ده غوره ده د مشرکې ازادې ښځې نه ولو اعجبتکم اگر که تعجب کې راولي تاسو لره مال او حسن او جمال د هغې د نکاح څلور اصول دي څلور شرایط دي ولمالها ولدینها ولنسبها او ولحسبها چې مالی دا شان چې نسبی او دین پکې دی مفسرین لیکي چې دین پکې دی نو نسب او مال او جمال ته مه ګورئ نو فرمایي ولا تنکحوا المشرکات په نکاح مهله مشرکانې زنانه کومې چې غیر کتابیه دي حتی تر دې پورې یؤمنن چې ایمان راړي ولا امة مؤمنة خامخا وینځه مؤمنه خیر ډېره غوره ده من مشرکة د ازادې مشرکې ښځې نه ولو اعجبتکم اگر که تعجب کې راولي تاسو لره حسن د هغې ورسره دا مسلم ذکر کوي ولا تنکحوا المشرکین په نکاح مه ورکوئ مشرکانو سړو ته لوڼه او خویندې خپلې حتی تر دې پورې یؤمنو چې هغې ایمان راړي ولعبد مؤمن خیر خامخا ولا مؤمن غوره دی من مشرکین د مشرک آزاد سړي نه ولو اعجبکم اگر که په تعجب کې راولي تاسو لره دغه مشرک سړی او حسن د هغه د آیات مقصد دا دی چې مؤمنه وینځه وکړه خو مشرکه آزاده ښځه ونه کړي دارنګې ورسره دا په دې دویمه جمله کې ذکر کوي چې خپله لور یو غلام له ورکړه مؤمن له خو آزاد مشرک له یې مه ورکړه هغه سره یې نکاح نه کېږي وجه څه ده اولئک دا مشرکان یدعون الی النار هلک بلي ورته او اور د جهنم دی والله یدعو الی الجنة والمغفرة بإذنه الله تعالی بلنه کوي جنت ته او بخشش خپل ته په حکم خپل سره په توفیق خپل سره ویبین آیاته للناس بیانې آیاتونه خپل خلکو ته لعلهم یتذکرون دفعه دی چې دی نصیحت واخلي للناس کې دې کې دلیل دی په دې خبره چې قرآن کریم د ټولو خلکو دپاره هدایت دی او عام کتاب دی د هدایت یو ځل بیا ولا تنکحوا المشرکات نکاح مه کوئ د مشرکانو زنانو سره غیر کتابیه حتی تر دې پورې یؤمنن چې ایمان راړي دغه ښځې ولا امة مؤمنة خامخا وینځه مؤمنه خیر ډېره غوره ده من مشرکة د مشرکې ښځې نه چې ازادي ولو اعجبتکم اگر که په تعجب کې واچوي تاسو لره مال او جمال دی ولا تنکحوا المشرکین دا ورسره مه اوره چې خپلې لوڼه او خویندې مه ورکوئ مشرکانو سړو ته حتی تر دې پورې یؤمنو چې هغې ایمان راوړي دا مشرکان ایمان راوړي والعبد مؤمن او ضرور مؤمن غلام چې دی خیر ډېر غوره دی من مشرکین د آزاد مشرک نه ولو اعجبکم اگر که په تعجب کې راولي تاسو سره دغه مشرک دغه حسن اولئک دغه مشرکان یدعون هلک بلي الی النار ورته والله یدعو الی الجنة الله بلنه کوي جنت ته والمغفرة او بخشش ته او بخښنې ته بإذنه ای بتوفیقه په توفیق خپل سره
ويبینو بیانې آیاته آیاتونه خپل للناس لپاره د فائدو د خلکو لعلهم د پاره د دې یتذکرون چې نصیحت قبول کړي. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم.